बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ेम जी इरफान दुरानी तासु को रुपया में खैबर द पेखवर इंटरचेंज न तासु त मुखातिब यो दबंग और खेम पिए यो द्रुन जलसा चिकम अप सवाबई की यो द्रन काफिला व सरदा और रवान दे सवाबई ता ती सरनन खबर या तरीको द जलसे हवाले सर जी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बखैर अले अल्लाह दी इज्जत को इदारा दोई जलसे ला रवानी है सवेल वाली पहला खुदा दा जे द पीके 84 कम दा चैलेंजर कौम दे मा सर च हर टाइम वलाड़ी और हर टाइम द टोल न पहला मैदान फतह के अल्हम्दुलिल्लाह और नन मुंगा दा पैगाम वर्कौ द यहूद नसारा जंटानो ता च द उम्मत मुस्लिमा लीडर इमरान खान सिप च दे दा रिहा कई इमरान खान न बगैर दा मुल्क सोग नशी बच कोले दा यो सूर्य किश्ते ते जोड़ा शवे दा दलता जंटान नासी दे यहूद नसारा मुंगा दा पैगाम वर्कौ प द आइन और कानून लांदे पैगाम वर्कौ छे इमरान खान रिहा का दा से नवी چې پښتون قوم د خپل د ابا او اجداد د نیکونو هغه تاریخ روچت کې بیا توره ډال راوالي او بیا دا ته نوي چې څنګه کشمیر فتح کړی دی او ټول هندوستان کې جنگي دلی دي تاریخ گواه دی د پښتون قوم داسې نوي چې ستا ګروان ته بیا لاس واچو او هغه ایجنټان چې کوم یهود نصارا ستاسو په سر لاس دی چې لاس هم دنه خطا شو هغه اسټبلیشمنټ تباه شو نن هغه اسټبلیشمنټ چې چا په سر باندې دی چنګېده هغه هم شکست وخوړو او نن موږ دا وایو چې عمران خان رها کوي داسې نه وي چې بیا لاس ممنې حاجي صاحب دا راته ووایه پنجاب پولیس موټروې بنده کړله ستاسو د یرې اخوانه نه پرېږدي کارکون ورکر دا خو پیدایشي نران دي که نه نور خو پېښ که نه حاجي دا راته ووایي امریکا کې الیکشن زمونږ چې کوم ټرمپ ډېر فیمس دی دا ټایم هغه ګټلې ده هغه ځکه ګټلې ده چې هغه زمونږ د ملک خپلې پالیسیانې دي د امریکې خپلې پالیسیانې دي خو کم از کم چې نن د امپورټډ حکومت ناستې دا د امریکا او د یهودو نصارا د اسټبلیشمنټ حکومت دی هغه په ناره ګټلې هغه سره ټول مسلمانان ولاړو او ټول ورسره ولاړو په کلکه باندې ټول مسلمان هغه ته ووټ ورکړی دی د دې لپاره چې تبه په پاکستان کې انټرفیرنس نه کوي څنګه چې زما قائد د امت مسلمه لیډر عمران خان صاحب دا خبره کړې ده چې زه د خپل ملک پالیسي منم او د خپل ملک عدالتونو ته دا وایم چې زه بې ګناه یم او زما کیسونه ختم دي الیکشن نه وړاندې د ټرمپ الیکشن لا نه و شوي نون لیگ څومره قیادت دی ټرمپ پسې ښه شغولي ښه شته و پسې اچھا هر سیویل نن خپل ټویټ هغه ډیلیټ کوي لګیا دي د هغې وجه دا ده چې دا غلامان دي دا د بل په اشارو باندې ګډېږي او د بل په اشارو باندې دا لګیا دي نو زه به دا خبره کلیر وکړم چې الحمدلله مونږ وایو چې ایا که نعبدو و ایا که نستعین مننه